كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه شپږ دېرشم نمبر حدیث مبارک دی 1636. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. دا حدیث سیدنا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی. الله پاک دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے راضی شي. الله پاک دی د خپل ځان ناراضي کی. الله پاک دی زما او استاد د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال چې دې کې شک نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی. پیغمبر علیہ السلام ویلی ان اليهود والنصارى لا يسبغون، یهودیان او عیسایان د سر او د ګیري ویښتو له رنګ نه ورکوي. فخالفوهم، نو تاسو د دې یهودیانو عیسایانو مخالفت وکئ، یعنی د سر او د ګیري ویښتو له رنګ ورکوي. متفق علیه. دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله روایت کړی دی. المراد، د رنګ نه مراد څه شی دی؟ دا تور رنګ والا مه خوشحالېږئ، ښه تاسو خفه شئ. المراد، د رنګ نه مراد خضاب شعر اللحیة والرأس الابیض. وی د رنګ نه مطلب دا دی چې د سر او د ګیري ویښتو له چې سپین ویښته وي، تک سپین وي، نو هغې له رنګ ورکول دي. بصفرة، یا زیړ رنګ ورکول دي، او حمرة، یا سور رنګ ورکول دي. زیړ یا سور رنګ. او پاتې شو کوم رنګ؟ تور. نو ووایم واما السواد فمنهی عنه، تور رنګ منع دی، تور رنګ منع دی. کما سنذکر فی الباب بعده ان شاء الله تعالی. وی دا آئنده باب کې د دې مونږه پوره تفصیلات بیا وایو ان شاء الله. په شرح کې بیا لیکلي دي چې ویښتو له خضاب ورکول د دې اجازت شته دی، خو شرط دا دی چې دا خضاب به تور نی، تور رنګ منع دی. دلته خو نبی علیہ السلام دی حدیث کې دا خبره فرمایله چې یهودیان او نصرانیان چې دي عیسایان دي د سره ویښتو له رنګ نه ورکوي. لکه د دې ویښتو په هکله د هر مذهب والا خپل یو تعلیمات دي. لکه د ویښتو په هکله د سکانو مذهب دا دی چې دی وله کینچي نه وړي، کټکۍ یې نه، بریتونه یو که د سر یو که د ګیري که نه، کټکۍ یې نه، پواړ خدای والي. او دا یهودیان چې دي خصوصا زمونږ د دور یهودیان چې دي، نو دی د سر او د ګیري د ویښتو سره اوس لوبې راخیستې دي، ډیزاینونه دي پکې او نقشې دي پکې، که تاسو چېرته کتلي نو هغه ترې نه زمونږ د نیانو هم زده کړي دي. مونږ عام کسان چې ورشو خو باشره سړی وله ورشي او خو که لږ د نهي ته ځان سس کو او ورته دې ویل چې یار لږ دا ویښته لږ تېره راوتی دی لږ دا سوکه څه کړه، نو یو ماشوړه به خرچ درته بیا جوړه کې اچو، د لاسې خوند ورکوي. نو یو خو د دې په حق له د نیانو نه ځان وساتئ، یا ولې لاس وتړئ څه چل ورسره وکئ. نو یعنې ګیره درته جوله کې غورځوي، یقینو که ځان نه به خبر نه یو درته بیا غورځوي، پته نه لګي چې دې له په دې څه ورځي. یو چې لیډي ډاکټر له ورشي بس هغه درته ووایي دا ماشوم بس وي دا الټه دی او دې کې اوبه شوي دي او دا چل دی او بس دا ضایع کړه، په دې قتلونو باندې بس دې له خوند ورکوي، پته نه لګي چې پیسې ورته میلاوېږي که درجې اوچتي او نه وي خدای والی دی په دې باندې بس چې هغه کینچي تېره کړې ده او چې څنګه ده په دې مخ دا ګیره څنګه ده چې دا ورته جوله کې ټوله ډېرې کړي، ځان ترې ساتئ. دلته یو خو دغه لعنت زموږ ځوانانو ته منتقل شو که نه. حالان کې تاسو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حقله زما په خیال دا به هر امتي ته معلوموي که نه چې زموږ نبی علیه السلام د یهودو او د نصاراو د مشابهت نه څومره لویه کرکه کوله، سخته کرکه. ګورئ د عاشوره کې مونږ یو حدیث وایو که نه چې نبی علیه السلام مدینې طیبې ته لاړل، تشریف یې وړو. په مدینه کې د عاشورې په ورځ باندې د یهودیانو روژه وه. نبی علیه السلام ته تپوس وکړو د اصل هم روژه نیولې ده. هغه وخت کې د یهودیان ګاونډیانو مدینه کې، بیا خو الله پاک مسلمانانو له طاقت ورکړو، هغه چې شړلي تر اوسه شړلی شوي دي، هغه تو اخیستي دي، نو هغه تو کله په یو طریقه وباسي او کله په بله طریقه. اوس فلسطین ته مخه کړې ده، خدای دا یهود تباه او برباد کړي. بدقسمتي دا ده چې هلته کې موږ سره داسې ظلمونه هم کوي، زموږ د پیغمبر سخت دشمنان هم دي. قرآن مجید هم ویلي دي ستاسو د ټولو نه لوی او سخت دشمن چې دی که نه یهودي دی، لوی او سخت دشمن یهودي دی. او بل طرف ته ورسره داسې مینه کوه، هغوی له اثر کې ډیزاین نه جوړ کړی چې زموږ ځوان جوړ کړی، زموږ نه یې زده کړی. هغه لا ګیره کې ډیزاین نه جوړ کړی چې زموږ ځوان زده کړی،
زمونږ نه زده کړی بیا هغه ډیزاین ولا ورني او د ډیزایندار ګیره باندې د نایان پیسې هم ډېرې اخلي نبی علیہ السلام سو فرمایل صحابه ته چې مونږ روزه نیسو دا خو موسی علیہ السلام خو پیغمبر خو د مارور دی مونږ له پکار دي نو خو یو کار وکړو چې آینده کال که زه ژوند یم نو یو روزه به ورسره زیاته نیسو چې دې سره زمونږ په دې روزه کې روزه ښه کار دی عبادت دی که نه چې دې کې مشابهت را نشي نو یهودیان دومره غوسې واخیسته وایي د دې سړي خو بل کار نشته سوا زمونږ د مخالفت نه همداسې دم سړي نه مراد محمد علیه السلام نو زمونږ د نبی علیه السلام کار دا چې د یهودو سره به مخالفت هغه د ګیرې او د سر د ویښتو په جوړولو کې وي او که په رنګولو کې وي نو رنګ کې دا خبره راغله چې دوی وله د سره رنګ نه ورکوي یهودیان او عیسایان نو تاسو وله دا رنګ بدل کوي خو رنګ به کوم یو رنګ یا زیړ او یا سور رنګ تور رنګ منع دی یو روایت کې راغلی دي نبی علیه السلام فرمایلی دي وی قیامت ته نږدې وخت کې به دا دوکه دومره ډېره شي که نه دوکه به دومره ډېره شي وی یو سړی به ځان له دوکه ورکوي ځان له دوکه څنګه ده ګیره او سر په خپل وخت سپین شوي دي بس سپینېدو ټایم یې دی څلوېښتو نه اورېدلی دی بس سپین به پکې لګي او دی هم دا تور برش د 10 روپو والی ورته لګولی 10 ورځې ځواني وي د 10 روپو رنګ دی او 10 ورځې ځواني ده چې 10 ورځې لږ ووینځي راووینځي بیخونه بیا څه شي راښکاره شي او خدا خدای مکړه که چېرته داسې ځای ته لاړو چې دا 10 روپۍ ورسره نه یا دا رنګ نه میلاویږي نو دی یقین وکړه که بیا یې بال بچو هم پېژني چې دا بابا څوک راغلو هلته دې سره خرابېږي دا ویښته ورسره خرابېږي نو تور رنګ به ورکوي بې ټایمه به ورکوي دا به د ځان سره دوکوي نو اوس وګورئ چې څومره ورکې ګرفتار یو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام صلی الله تعالی